د محفوظ او پاک خوراک نړیوالې ورځ په مناسبت سره سوات سعید شریف کې جوړ کړی شوی غونډې ته پوهانو ویل چې ټوله نړۍ کې مړه کېدونکي ماشومانو کې دریم ماشوم د ناقصه خوراک ښکار وي. دغه رنګه په پاکستان کې 40% ماشومان د ناقصه خوراک ښکار دي. سیمینار کې ویل شول چې خیبر پښتونخوا کې 80% ناروغۍ د ملاوټي خوراک له وجې جوړیږي. یو انسان چې ښه خوراک نه کوي هغه به بیماریږي ډېر، د هغې به امیونټي کمزوري، هغې به قوت مدافعت کمزوري وي. نو په دې حوالې سره دا صرف د پاکستاني نه د هر یو انسان دا حق دی. سیمینار کې د ضلع سوات کاروبار کوونکو، پوهانو او سرکاري وګړو شرکت وکړو او پاک او صفا خوراک یقیني کولو لپاره حکومتي ادارو ته تجاویز وړاندې کړل. په پیو کې، مسالو کې، داسې نور خوراکي اجزا کې مسلسل یو ملاوټ روانو. چاته دا پته نه لګېده چې په دې انګریډینټ اجزا څه دي، دا جوړ له څه نه دی، یا د دې په انساني صحت باندې اثر څه دی. نو فوډ اتارټي د 2018 نه په صوبه کې باقاعده خپل کار شروع کړی دی. زموږ سره چې څونه ټیکنیکل ټیمز دي، د سره پراپر ریپډ ټیسټ کټس دي چې آن دی سپاټ هغه موږ مختلف خوراکي اجزا هغه ټیسټ کوو. موبایل لیبارټریانې دي. په دغه مهال ویل شول چې پاک او صفا خوراک ورکول د حکومتي ادارو سره سره د کاروباري خلکو هم ذمہواري ده. موږ د کمشنر صاحب ته ریکوست هم وکړو، پورټ صاحب ته ریاست ته هم وکړو، په هغې کې زموږ صدر عبدالرحیم ته هم وویل ان شاء الله په هغو باندې مناسب لګي، خو هغو ته به وارننګ ورکړی کېږي چې په وارننګ له پاسه هم یو سړی غلط کار کوي نو د هغې به ان شاء الله موږ سپورټ نه کوو. سیمینار په اخره کې د ضلع سوات هغه کاروباري خلکو ته تعریفي اسناد ورکړل شول کومو چې خپل کاروبارونه او خوراکي شیان د صحت د اصولو مطابق ښه کړي ول. د کیمرامین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات.